بسم الله الرحمن الرحیم. دا جی د جارانی بی بی جمعات دی. کله په اتمه هجری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طائف طرف ته تلو او دی مخامخ غر باندې دا بیک سایډ چې کوم غر دی په هغه غر باندې هم په دغه ځای کې د حنین جنگ وشو. چې کله د حنین جنگ وشو نو په هغه کې مسلمانانو ته اول شکست ملاو شو، ځکه چې مسلمانانو تعداد 20,000 نو دا په ځل کې دا خبر رااله چې نن خو موږ ډیر یو خامخا به دا جنگ ګټو. نو په ځل کې دا خبره رااله وختي تور باندې هغوی ته شکست شو. بیا چې کله شکست شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل تاسو په ځل کې خبره خو راغلې نه ده. نو هغوی یا رسول الله دا خبر راغلی خو استغفار وباسئ. نو چې کله هغوی استغفار وکړو نو استغفار الله تعالی قبول کو، مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکړه. چې کوم مال غنیمت ملاو شو نو هغه مال غنیمت د جورانی زیاته دی. دا جورانه د یو خزي نوم دی او هغه خزي دا ځای وقف کړی دی. نو دې ځای ته هغه مال غنیمت راجمع کړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای باندې تاسو لکه خوښیږي دا مخامخ ځای دی. نو په دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاردام او فرمایلو دا شین ګیټ چې دی دا کوی دی او دلته چاردام او فرمایل او بیا دلته د عمره احرام وتړلو او عمره وکړه. نو د جارانین عمره دا د حرم نه چې کوم بهر خلک دي خل والا خلک دي نو د هغوی دپاره دا میقات دی او دې ځای نه عمره دا غټه عمره ده. نو انشاءالله دلته نه موږ د عمرې نیت به کوو څنګه نیت چې موږ د جدې نه کړی نو هغه شانې نیت به د دې نه کوو. د دې ځای نه چې کومه عمره ده نو دا به غټه عمره وي.